السلام علیکم ورحمت الله. نن به مونږ خبره کوو د مالټې د خوراک په باره کې چې مالټه په څه طریقې سره خوړل پکار دي. دا زما یو خپل ابزرویشن دی. زمونږ دا خلک دا مالټه په دوه طریقې سره استعمالوي. یو داسې چې دا مکمل دا چلکې سره خوري، دننه چې کومه چلکه ده هغه مکمل استعمالوي. یو زمونږ دا خلک داسې مالټه استعمالوي دا کم رس چې وي دا ترې وخوري، دا دننه چې کومه چلکه وي نو دا پاتې کېږي. کوم کسان چې دا چلکه مکمل خوري نو هغه دې کسانو ته بد وایي چې یاره دا کبر کوي او ډېر مغروره دی، مالټه چې کوم دی نو په شرمونو وشرموله. او دا کم کسان چې داسې خوري د نورو کسانو ته وایي چې یاره دا نهر دی او بالکل د پوستکو سره سم خوري. چلکې والا دته وایي چې دی بد کوي او دی وایي چې دی بد کوي. نو زه به نن تاسو ته دا ایکسپلین کوم چې میډیکلی کم یو صحیح دی او کم یو نه دی. په مالټه کې چې دا کومه انټرنل دا دننه کومه چلکه ده دا یوه د دې دا استعمال چې دی نو دا زموږ د وجود له ډېر زیات ښه دی. اوس یو سړی چې که فرض که دا رس یې ترې وخوړو نو هغه خو د دې دا کم ملټي ویټامن یا کم د دې چې کم انګریډینټ دي یا منرلز پکې دي یا دا وایټامین سی چې پکې کم مقدار دی نو هغه خو هغه ته میلاو شو. نو دا چلکه چې کومه ده پاتې کړه د دې چلکې زموږ په دې وجود کې ډېر غټ فایدې دي. دا چلکه چې دی هم د دې خوراک دا نالۍ چې ده په دې کې چې څومره دا ټاکسیک کیمیکل دي ابزارب کوي او دا بیا په غټو او دس ماتې کې وجود نه بهر ته وځي. بل دا چې کم دا بیډ کولیسټرول دي هغه هم ابزارب کوي. بل د دې نه علاوه دا کم قبض چې د چا چې خېټه کلکه وي د هغې دپاره هم دا ډېره زبردسته ده. چې په معده کې داسې جراثیم یا دا خلک وایي چې یاره زما معده سوځي نو د هغې په ابزارپشن کې هم دا ډېر ښه رول ساتي. دا چلکه چې دی نو دا د شوګر د بیمار دپاره هم ډېره زیاته ښه ده. دا د انسولین سنسیټیویټي سیوا کوي نو هغه انسولین بیا د شوګر کنزمپشن چې دی نو په اسانۍ سره کولی شي. دا د دې طریقه ده ما ستاسو د مخې ته کېښوده. که څوک دا چلکه مکمل خوري یا بغیر صرف جوس څښي دا ما په تاسو باندې پرېښوده، ستاسو خپله مرضي ده. د ما چې کوم میډیکل انفارمیشن و هغه ما ستاسو سره شیر کړه او د ویډیو لایک کول او شیر کول هم ما په تاسو باندې پرېښوده. داسې قسم معلوماتي ویډیوګانو دپاره دا چینل سبسکرایب کړئ، پیج فالو کړئ. الله په امان.